اوس دا یونټ د موږ سره بایولوژیکل مالیکولز کې موږ سره څه راځي، موږ سره واټر راځي، موږ سره پروټین راځي، کاربوهایډریټ، لیپیډز، ډي ان اے، آر ان اے، انزایم، هارمونز او څو آینز دي. اوس موږ سره چې کله باډۍ کې دننه موږ دا ټول څیزونه سټډي کوو، د دې کیمیکل ریاکشن سټډي کوو، دې ته وایي بایو کیمستري. هغه برانچ چې پای کې موږ د باډۍ کې دننه د دې څیزونو ټول کمپوزیشن، سټرکچر، د دې کیمیکل ریاکشنز او د دې فنکشن، د دې پراپرټیز چې کوم د سټډي کوو. تاسو پته ده چې زموږ باډۍ کې زیات مقدار چې کوم دی واټر دی. که موږ میمیلین سیل کې وګورو او یا بیکټیریا سیل کې، دواړو کې 70% دی. پروټین بیا په میمیلین سیل کې 18 دی او په بیکټیریا کې 15 دی. کاربوهایډریټ زموږ باډۍ کې 4% دی او په بیکټیریا کې 3% دی. اور دغه نه علاوه موږ سره لیپیډز موږ باډۍ کې بیا 3% دی او 1% دی، کم کنده 2% دی. ډي ان اے دلته 0.25 دی، دلته 1%. آر ان اے 1.15 دلته 6%. انزایم تو هارمونز 2% دا یو شان دي او آینز هم یو شان دي. دغه نه زموږ باډۍ کې څه ارګینیکس چیزونه دي او څه ان ارګینیکس دي. ارګینیک موږ سره چې کوم موږ سره د کاربن او هایدروجن نه جوړ دي، دا ټول څه لکه دا موږ سره ارګینیک شول. ان ارګینیک کې موږ سره لکه دا نور الیمنټس، نایټروجن، اکسیجن، سلفر اور فاسفورس، دا ټول څه دي چې د بایو الیمنټس وي، چې دا موږ سره باډۍ کې 95% زموږ باډۍ چې کوم دی ایسا جوړي. اوس موږ سره فنډامنټل بایولوژیکل مالیکولز دي. لکه موږ سره لومبۍ دی کې موږ کنډنسیشن او هایدرولیسس ریاکشن وو. کنډنسیشن ریاکشن څه ته وي او هایدرولیسس ریاکشن څه ته وي. کنډنسیشن موږ سره هغه ریاکشن چې په هغې کې موږ سره واټر به موږ سره چې کوم دی پیدا کېږي. موږ سره لکه ګوره لکه دا دی موږ سره سی ډبل بانډ او اور ایچ او ایچ، او دلته موږ سره شو ایچ او دلته آر شو، دلته موږ سره NH2 شو. دا سره چې بل امینو ایسډ زه یو ځای کوم، نو د دې ما دې سایډ دا مې دې سایډ ته بلکې به NH2 دې سایډ ته راولم. نو دا HH شو، NH2 بیا C او R H او دلته COOH شو. او دلته موږ سره دا OH او دا O، دا H او دا OH دا به ریموو شي دلته نه. نو دا ما سره واټر رالی موږ سره، او دلته موږ سره پاتې څه شي دلته ماسک کې سی ډبل بانډ او پاتې شي، دا دواړه دې ماسک نو بانډ رالی NH اور C او R رالی او کته H ورسره رالی COOH. دوه امینو ایسډ یو ځای شول، موږ سره ډای پیپټایډ چې کوم دی جوړ شو. پروټین چې کوم دې بانډ ته وایي پیپټایډ بانډ. پروټین کې کوم بانډ جوړیږي امینو ایسډ په ماسک کې ته پیپټایډ بانډ وایي. اور دا موږ سره دی کې چونکې موږ سره دا واټر ریموو شي دلته نه رالی، موږ سره H2O مالیکول. نو دا اوس دی کې موږ سره واټر موږ ته میلاو شو، دې ته دې ته کنډنسیشن ریاکشن وایي. اوس چې کوم ریاکشن کې موږ ورته خپله واټر ایډ کوو چې دوه څونه مات شي، لکه سکروز دی، چې ته سکروز ته واټر ایډ کې H2O په دې کې به مونږ ایډ کوو هایدرولیسس کې، او کنډنسیشن کې مونږ لرا کوي. دې کې ما سره به راشي فرکټوز اور ګلوکوز. نو دا به مات شي دوه څیزونو ته، یو ته فرکټوز ته یو ته ګلوکوز ته به مات شي. نو هغه مونږ سره هایدرولیسس شي چې مونږ ورته واټر ایډ کوو، دا مونږ سره چې مونږ له واټر راکړه دا مونږ سره کنډنسیشن شي. اوس بایولوژیکل امپورټنس د واټر سره، واټر ډېر امپورټنټ دی. زموږ باډي چې کوم دی نو 70 نه والی 90% واټر نه جوړه ده. اوس ګورم دې کې موږ سره پولر نیچر دی واټر. پولر څه چې دې باندې دوه پول جوړیږي H+ اور OH-. د H+ اور OH- په وجه باندې آینز فارمیشن زموږ باډۍ کې څومره مونږه د ایانیک شیزونه خورو هغه دې کې سالوبل شي، او زموږ باډۍ کې دې په وجه باندې موږ سره چې کوم دی نو هغه ډیزولو شي پولر کمپاونډز دې کې. بیا یونیورسل سالوینټ دی. سالوینټ خو تا ته پته دی کوم څه سلوټس چې کوم د ځان کې مکس کولو ابیلیټي پکې، نو زموږ باډۍ کې څومره سلوټ موږ استعمالوو ټول دې کې ډیزولو کېږي. بیا کوهیسیو اینډ اډهیسیو فورس، یو خو موږ سره د دې یو په واټر کې صرف H2O به یو به خو نه کړي بل لا شی به، نو یو H+ د بل OH- په ماس کې به فورس دا دی کوهیسیو فورس شو. یو بل په ماس کې کم فورس داسې بل H نو OH په ماس کې، داسې OH په ماس کې، او داسې کوم دی نو H په ماس کې، بیا دلته OH سره، نو داسې H+ او OH- په ماس کوم اټریکشن دی ته کوهیسیو فورس وایي. او اډهیسیو چې بیا دا واټر مالیکول چې کوم دی نو نور څیزونو سره بایند کېږي او په مخ کې باندې چې کوم دی ځي. بیا های سپیسیفیک هیټ دی او هیټ اف ویپورایزیشن دی. مطلب موږ سره د واټر هیټ اف ویپورایزیشن څومره دی، دې له ته چې کوم دی نو 100 ډیګري سی ټمپریچر چې ول ورکړي، نو دا یو ډیر زیات ټمپریچر دی، په دې باندې به دا چې ته ویپورایټس کېږي. او 4 ډیګري سی نه چې کله ټمپریچر کم وي دا موږ سره بیا څه کېږي، دا موږ سره آیس ته به چینج کېږي. نو مطلب دا موږ سره یو های سپیسیفیک هیټ اف ویپورایزیشن دی، لکه دومره زیات زر چې کوم دی نه یخېږي او نه دومره زر چې کوم دی ګرمېږي.
بیا موږ سره واټر ایکسپینډ ایټ لو ټمپریچر چې ته چې ولا ټمپریچر د 4 ډیګري سی نه کمې نو دا به ایکسپینډ کیږي مطلب دی نه به آیس فارمیشن کیږي واوره به جوړیږي بیا آینایزیشن اف واټر دا H پلس او OH ماینس چې په دې راځي د آینایزیشن آینز فارمیشن دی کیږي اوس کاربوهایډریټس موږ سره د دې ډیفینیشن سره دا موږ سره د هغه کمپاوند چې کم کاربن او هایدروجن نه جوړ دي یا هایډریټډ کاربنز ته موږ سره کاربوهایډریټس وي چې دې کې موږ سره د لپاره جنرال فارموله چې کوم پیښ شوی هغه وا CnH2n اور او شو د دې لپاره دا چې کوم د فارموله د جنرال ده یا چې کوم د ته بهر دلته کې دغه لیکي دا سم صحیح دی دا سه 2 او اور ان دلته ولیکا نو دا د لپاره جنرال فارموله ده چې په دې کې مونږ ویلی پټ کوم سره به یو چې کوم د ویلی برازي کار اسی کاربوهایډریټس کې دلته مونږ سره بیا بل ټایپس دي وډم به مونږ د دې سمپلس چې کوم ټایپ ته ګلوکوز او فرکټوز هغه مونږ سره مانو لکه مونږ سره د درې ټایپ دي مانو دي اور اولیګو دي او بیا مونږ سره پولی دي مانو هغه دي چې کم یو مانو مین 1 چې 1 شوګر یونټ نه مانو سیکرایډ مین سیکرم شوګر چې یو شوګر نه جوړ دي اولیګو چې یو نواله تر 10 پورې شوګر 9 پورې شوګر نه جوړ دي او 10 نه پورې 100 پورې یا دینه زیات چې کم دی ته پولیش وي نو په مانو کې مونږ سره ګلوکوز راځي او فرکټوز راځي ګلوکوز اور فرکټوز مونږ سره یا چې کم دی ګلیسرین پکې راځي یا پینټوز شوګر پکې راځي دا ټول دا مونږ سره مانو شول اولیګو کې مونږ سره راځي سکروز چې مونږ سره مالټوز چې مونږ سره اور لیکټوز چې مونږ سره دا ټول مونږ سره په اولیګو کې راځي ځکه چې دا مونږ سره مات کې ګلوکوز فرکټوز به تاسو راځي چې دا یو اتمات کې تاسو سره چې کم دنو ګلوکوز به راځي دا مات کې تاسو سره لیکټیز به راځي او یو به چې کم نه تاسو سره ګلوکوز به راځي نو پولی کې مونږ سره سیلولوز راځي سٹارچ راځي ګلایکوجن راځي دا ټول مونږ سره راځي چې دې کې مونږ سره بللا شی یونټ به یو ځای شي یو غینه بدا جوړ شي بللا ګلوکوز یونټونه بدا جوړ شي اوس مونږ سره د ګلوکوز جنرال فارموله سره کې شپږ کاربن دي 6 کاربن کمپاوند دي شپږ کاربن دي په دې کې مونږ سره فار ایگزامپل دا یو کاربن 2 3 4 اور بیا 5 او 6 CH2 او H ته دلته اوس دې کې مونږ سره د الډیهایډ فنکشنل ګروپ لګیدل دي او په دغه کې مونږ سره کم فرکټوز نه پای کې مونږ سره د کیټون فنکشنل ګروپ مونږ سره لګیدل دي الډیهایډ فنکشنل ګروپ مونږ سره داسې دي یو سیټ H ته او بل سیټ چې کم دي مونږ سره سدي او شو بیا مونږ سره دې کې دې سیټ ته چې کم دي نو او دې بارن دي خو OH او دې خو H چې دې خو مې OH لګو دې کې وځي دې خو OH لګم او دې خو به H اوس نو ټول OH په دې سایډ ته راځي نو دا مونږ سره د دې شیپ چې کم دی نو جوړ شوی دی داسې فرکټوز کې صرف بره چې کم دی ته به څو لګې فرکټوز شیپ کې ورته بره صرف چې کم دی نو د کیټون فنکشنل ګروپ ولګې داسې دلته OH H دلته بیا H او بیا شپږ کاربن به چې کم دی نو پوره کې او شپږم نمبر کاربن به ته داسې ولیکي CH2OH نو په دې کې درې واړه OH یو سیټ ته دي او دې سیټ ته چې کم دی نو HH دي او بره دې سیټ ته چې کم دی نو OH دلته نو OH دلته شو بیا دلته شو بیا OH دلته شو اور دلته شو دا سیدا به چې کوم دی جوړ کړو دې سایډ ته دی HH دی دا دوه موږ سره چې کوم دی بیس اوس موږ سره ګلیسرین څه شی دی ګلیسرین موږ سره د 3 کاربن کمپاوند دی 3 کاربن نه جوړ دی چې 3 کاربن هغه جوړ دی فارموله سره هغه موږ C3H4 او 3C3H5H6 کو 3 دی C3H6 او 3 موږ سره د دې فارموله ده د دې موږ سره دا فارموله شو اوس د دې چې ته شیپ جوړای نو 3 کاربن بولی کې 1 2 3 اوس سوره هایدروجن به سره لګوم نشپګ هایدروجن به سره لګوم ګور نو 1 2 3 سالور شول نو اوس کوم د اکسیجن سود 3 دی 1 2 3 شول نو ګور سو هایدروجن 1 2 3 4 نو دې سره یو لګي د 5 6 د شپږ پوره شول نو اوس کوم د کاربن دا یو باندې خو سنشت دا بدلته ډبل نو ټولو کاربن سلور باندې پوره 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 ټول څلور بانډونه دا ګلیسرین شو. نو دا موږ سره هم چې کوم دی نو مونوسیکرایډ دی او پینټوز شوګر چې ته رایبوز هم ویل کېږي. رایبوز چې کوم دی شیپ ته وګور نه داسې دلته او لګېدلی دی او داسې چې کوم دی د دې شیپ دی چې دی خو موږ سره بره هم چې کوم دی نو او ایچ دی چې بره او ایچ نه کته به ایچي نو بیا چې کوم دلته بره او ایچ دلته کته او ایچ شو دلته هم کته او ایچ شو اور دې ځای کې چې کوم دی CH2OH چې کوم دی لګېدل دی موږ سره. او دا نه علاوه ګلوکوز دا چې کوم دی نو کلوز اوپن فارم د دې سایکلیک فارم هم موږ سره شته. سایکلیک فارم د دې چې کوم دی موږ سره داسې ځای کې دی رینګ فارم کې چې کوم دی د چونکې دا شپږ کاربن دي نو شپږ کاربن څنګه بنزین سټرکچر وي نو داسې د دې سټرکچر هم داسې دی داسې سټرکچر جوړ کړي دلته به او به چې کوم دی شو کړي. اوس دې پوزیشن باندې دی هلته بیا CH2OH دی او دلته H دی نو چې هلته مې بره او ایچ لګو دلته هم بره ولګوم H دې ته اپوزیټ دا ځای دی دلته به بیا کته او ایچ په لګي H په لګي هلته اوس چې کوم دی نو ما دې ځای ما بره ولګو نو دې ځای کې به دلته به هم چې کوم دی بره ولګوم نو چې دلته مې لګو دا ځای دې ته اپوزیټ دلته به کته او ایچ په ولګوم نو دا چې کوم دی سټرکچر موږ سره رالی د دې داسې سټرکچر دا د چین فارم دی کلوز فارم کې د شپږ کاربن کمپاوند شو.